د لټون ګرانو کتونکو ستاسو په خدمت کې زه نواب باچا حاضر یم. د پاک او مهربان رب نه مې سوال دی چې په کوم ځای کې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو نن په لټون کې موږ ستاسو دپاره راوړو یو داسې خوندور پروګرام چې نه پکې صرف خوندونه او رنګونه دي بلکې په هغې کې د دیر د ترقۍ زیری هم موجود دی. ګرانو کتونکو دې ټایم کې زه د دریای پنجکوړه په غاړه باندې د بالمبټ پل سره نږدې په یو داسې ځای کې موجود یم چې هلته کې د گلیمر سټیل اینډ ووډ فرنیچر شوروم افتتاح کیږي. دې کې به موږ کوشش دا کوو چې په دې فرنیچر چې کوم دکان افتتاح کیږي هغې ته چې کوم خلک راغلي دي د هغې سم به خبرې اترې کوو. د هغې سره سره به دلته کې چې کومه پروګرام کیږي افتتاح کیږي د هغې شاټونه موږ په دې خپل پروګرام کې شاملو او په تیره به موږ زیاتې خبرې اترې د دې دکان یا د دې شوروم چې کوم مالک دی د هغې سره به کوو چې لوړ دیر کې هغې دا ضرورت ولې محسوس کو په دې کې کوم خاصیتونه دي چې هغې دلته کې د دې پروګرام افتتاح کوي. ګرانو کتونکو مخ په وړاندې باندې زو موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو دلته کې د گلیمر سټیل اینډ ووډ فرنیچر شوروم افتتاح وشوله. په دې موقع باندې د افتتاح په دې موقع باندې د PK 95 چې کومه صوبایي منتخب ممبر دی هغه دلته کې موجود دی اعزاز الملک افکاري صاحب. د هغې سره خبرې اترې کوو چې د افتتاح په موقع باندې د هغې پیغام څه دی د هغې وینا څه ده. محترم اعزاز الملک افکاري صاحب ستاسو نه زموږ پوښتنه دا ده چې دلته کې دا کوم فرنیچر شوروم چې دی د دې افتتاح وشوله دې موقع باندې زموږ چې د لټون پروګرام کوم کتونکي دي هغې په نوم باندې ستاسو پیغام څه دی ستاسو وینا څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ نواب باچا بھائی د دې افتتاحي تقریب سره او د دې کاروبار د شروع کېدو سره زموږ د علاقې خلکو ته ډېره لویه پیدا وشوه. دا سټیل او دا فرنیچر به د بهر نه راته نو ډېر په اسانۍ سره به دلته میلاویږي او ډېر معیاري سټیل دی ډېر ښکلي ډیزاین باندې دلته جوړ شوي. موږ چې وکاته مضبوط هم دي او د وینو نه بچ هم دي انشاءالله. نو پایدار سټیل کاروبار دوی شروع کړی دی. موږ د دې په افتتاح کې شریک یو او د دې لپاره د دې نه به د علاقې ته او د قوم ته پوره پیدا انشاءالله میلاویږي. ګرانو کتونکو دا اعزاز الملک افکاري صاحب ممبر صوبایي اسمبلی PK 95 چې هغه د لټون پروګرام کې د افتتاح په موقع باندې خبرې اترې کولې. دلته چې عام کم شهریان دي د هغې سره هم خبرې اترې کوو. د بازار صدر صاحب دلته موجود دی د هغې سره هم خبرې اترې کوو. د دې شوروم چې کوم مالک دی د هغې سره هم د خبرو اترو کوشش به کوو چې د هغې سره هم زموږ خبرې اترې وشي. دلته کې یو شهري دی د هغې سره موږ خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. ډېره مهرباني. ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه تاسو راغلي؟ زما شفیع الله نوم دی د حاجي آباد نه راغلی یم. شفیع الله صاحب دا راته ووایي چې دلته کې دا کوم افتتاح وشو په دې موقع باندې بس تاسو پیغام او وینا سئ. بس مونږه دا پیغام دی چې دا ډېر ښه انیشیټیو ده او د دې سره د کاروبار دلته د فرنیچر په کاروباري دنیا کې د یو نوي باب اضافه ده او د دې سره په کم ټایمه ته ډېر په مناسب ریټ باندې دلته مضبوط او پایدار فرنیچر انشاءالله میلاویږي. او زمونږ خو چې د دکان ته راننوتو نو مونږ دویم واده تړو شو خدای شته چې یو واده بل وکړو یو سیټ ورسره انشاءالله دا کاروبار به انشاءالله ترقي کوي او مونږ دعا ده چې الله دا کاروبار
شفیع الله صاحب که په دې خپله خبره کې تاسو مخلص یې نو دا ټول قوم ستاسو دپاره دعا کوي چې ستاسو دا کم فکر دی کم سوچ دی الله تعالی دا رښتونی دی انشاءالله. ګرانو کتونکو په دې موقع باندې زموږ سره د تیمرګرې د تاجرانو چې کوم صدر دی حاجي نورالدین صاحب هغه موجود دی. کتونکو ظاهره خبره دی چې کله د یو تربور بل تربور سیوا کېږي نو اکثر هغه خفه کېږي، خو په دې موقع باندې په انجمن تاجران تیمرګرې کې یو بل اضافه وشوه، د بل شوروم افتتاح وشوله چې په دې موقع باندې نورالدین صاحب خفه دی که خوشحاله دی او د هغې پیغام سره د هغې سره خبرې کوو. نورالدین صاحب تاسو ته ستړي مه شئ وایو. خدایم خوشحاله لره. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره خبره دا ده چې موږ به کله کراچۍ لاهور ته لاړو او موږ به داسې فرنیچر ولیدل نو زموږ زړه به ډېر خفه شو چې کاش که چېرې مونږ دا اخیستی شوې نو د اخیستو استعداد چې به و نو د راوړو به بیا نه و. نن مونږ ته په کور باندې الحمدلله هغه شی دلته مهیا دی. مونږ وکتل ډېر په ښه انداز سره. خو لږ په دې خبره کې اضافه دا کوم چې زمونږ په دې ملک کې به چې کومه زمونږ د 50 سال یا د 100 سال کومه کورونه دي نو هغه وینه نشي خرابولی. ما د هغې معلومات چې د یو ماهر نه وکړو د یو مشر سړي نه نو هغه وی چې دا ونې د 400 سال ونې وي. اوس چې کومه دی نو 50 سال یې نه شوي او خلک یې کټ کوي. لہذا دلته د وینو ډېر زیات چې کومه دی نو مقدار دی او دلته دا فرنیچر خرابېږي او دا یو ډېر ښه کاوش دی او یو ښه پیشرفت دی او د دیر د قوم سره یو احسان دی انشاءالله چې دا کومه څه چې مونږ به په بل ځل دا هغه نن مونږ ته په کور میلاویږي. لہذا زما زه خو ډېر خوشحاله یم په دې باندې. الله دې مونږ له هم توفیق راکړي چې مونږ هم ترې واخلو. نورالدین صاحب ستاسو شکریا ادا کوو چې زموږ ګران کتونکي چې دي نو هغه تاسو د خپل قیمتي آرانه ومنځل. په دې موقع باندې زموږ سره د دې فرنیچر شوروم چې کوم مالک دی جاوید اقبال صاحب هغې هم موجود دي. په ابتدایي تقریب کې خو هغې دا وعده وکړه یا دا دعوه وکړه یا دا اعلان وکړو چې زموږ سره کم سامان دی دا به بالکل معیاري او تر اخره پورې موږ به د چا سره دوکه نه کوو. دا اعلان یې هم وکړو چې کوم غریب خلک دی او هغه ودونه کله کوي او هغې ته فرنیچر اخیستو کې مشکلات وي نو د هغې نه به موږ ګټه هم نه کوو بلکې الټه به د خپل جیب نه د خپل استطاعت مطابق د هغې سره خپل تعاون او خپل مدد چې دی نو هغه به مو سره کوو. جاوید اقبال صاحب سره خبرې کوو چې د خوشحالۍ په دې موقع باندې د هغې کمنټس یا د هغې رایې یا د هغې احساسات څه دي. جاوید اقبال صاحب تاسو ته خوش امدید وایو. مهرباني دي. جاوید اقبال صاحب په دې موقع باندې ستاسو کمنټس یا ستاسو رایې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو راتلونکو میلمنو او ستاسو د میډیا ټیم ډېر مشکور یم او دلته چې ما دا کم پروګرام شروع کړ صدر صاحب د هغې په یو څو الفاظو کې بیا ټوله ستاینه وکړه. زه به دا ووایم چې د فرنیچر په دنیا کې خو مختلف دغه راځي مخې ته خو د هغې هغه سایډ افیکټ هم ورسره وخت سره راتله چې یا د لرګي هغه کمزورتیا شوه یا زموږ د دې موسمي حالاتو شوه یا دغه زه داسې چې یا وینو یا بل دغه هغې کول نو خلکو د هغې نه شکایت ګیلې شروع شو. نو دا زما د چین مینه چې کوم یو ملګری چې هغه پېښور اسلام آباد کې د برانچونه روانو د هغې په بنیاد ما د علاقې ته د خپل دغه ته هغه کړو یو شوقیه او د خلکو د ضرورت مطابق ما دلته دې شروع وکړه او دا یو ځل زه بیا هم څنګه چې په سټیج باندې ویل چې انشاءالله د ګټې په نیت مې نه دی کړی ګټه او په خپل دغه کېږي ورسره پیسه به دغه کېږي خو ما د خدمت په اراده او د خدمت په نیت باندې مې دا کار کړی دی او د ټولو ملګرو یو ځل بیا دعا اپیل کوم چې دعا راته کوي چې الله پاک په حلاله طریقه په صحیح طریقه باندې ما له په دې کې مخکې تلو توفیق راکړي او زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو دغه شکریه ادا کوم. کشتۍ د امیدونو مې روانه د دریاب کې رسی به ساحل ته ما اسره در برنیولې ده. دا جاوید اقبال صاحب چې هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. ګرانو کتونکو موږ ډېر پروګرامات چې دي نو هغه اټینډ کوو خو د دې نننۍ موقع باندې چې دا کوم پروګرام وشو نو هغه موږ ډېر زیات په هغې باندې خوشحاله او موږ ډېر زیات انجوای کوو ځکه چې په دې پروګرام کې د مختلف مکتبې فکر خلک چې دی نو هغه موجود دي. د الخدمت فاونډیشن لوئر دیر صدر حافظ یعقوب الرحمن صاحب، زموږ د صحافت ته برادرۍ سره تعلق لرونکي سینیر جرنلسټ هارون رشید صاحب، شاکر صاحب دغه شان د هغې سره سره د بازار جنرال سیکرټري لایق زاده صاحب، د وکیلانو مشر چې دی نو حضرت رحمان ایډوکیټ صاحب، د ډاکټرانو مشر رول امین صاحب، دغه شان د مختلف مکتبې فکر افراد چې دي دلته کې موجود دي. دا پروګرام موږ ډېر انجوای کو چونکې ټیم شارټ دی او زموږ د پروګرام ټیم په ختمېدو سره دی. تر بل پروګرام پورې زه د پروګرام قربان او باچا اجازت اخلم. په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.